نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. عزت مندورنو زمونږ د درسونو سلسله شروع ده، سلسله الدروس الإيمانية. خاص کر د دې دا موضوع شروع چې په لس ذی الحجه کې به کم عملونه کول پکار دي. د ټول نه اهم عمل الله رب العالمین ته توبه استل پکار دي. ځکه کله چې انسان توبه وباسي خپل د غفلت او د ګناهونو نه، دا انسان بیا نیک عملونه کولی شي. والله رب العالمین دومره مهربانه دی، دومره محسن ذات دی چې الله رب العالمین په خپل فضل او احسان باندې د توبې دروازه کلاوه ساتلې ده. بل الله امر کړی بندگانو ته چې خلکو توبه وباسي. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، ای ایمان والو الله ته توبه وباسي. رب العالمین وعدام کړی ده چې توبه قبلهم. کدی آیت کې الله فرمایي وهو الذی یقبل التوبه عن عباده، الله غزاد ته چې قبلوي توبه د خپل بندگانو نه. الله رب العالمین ترغیب ورکړی توبه ته. او بیا که څومره انسان ګناهګار هم وي، الله رب العالمین هغه ته ترغیب ورکړي چې ولې توبه نه وباسي. د نصاراو په حق الله فرمایي سورۃ المائده آیت نمبر 3 کې فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا تحقیقا کافر دي هغه خلک چې دا خبره کول چې الله د دریم د درو دی. دا عیسایان د نصارا کافر دي. الله توحید بیانې فرمایي وما من اله الا اله واحد، نشته هیڅ یو معبود سوا د الله نه، سوا د دې معبود نه چې یو دی. بیا الله فرمایي وان لم ينتهوا عما يقولون، کچيري من نشيدا کافر نصارا ده کفریا خبر نه چې دی کوي نو ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، خامخاو برسیږي هغه کافرو ته چې د دوی نه کم پر کفر باندې پات دي، درناک عذاب ورسیږي. نو الله وی وان لم ينتهوا کچری دی من نشي توبه ونباسي بیا به الله عذاب ورکړي. بیا الله واست فرمای په دغه آیت په دغه سورۃ المائده 40 نمبر آیت کې ورستنی آیت کې الله فرمای افلا يتوبون الى الله، دمر قوت طاقت باوجود دمر عظمت باوجود الله ترغیب ورکړي. فرمای افلا يتوبون الى الله، ولذا خلق دا کافر دا نصارا چې دا خبره کوي چې الله دریم د درو دی، دا ولي الله ته توبه نه وباسي، ولي الله ته رجوع نه کوي. ويستغفرونه، ولي الله نه طلب د مغفرت نه واړي د خپل د کفر او د شرک په حق لګي. او الله غفور رحیم، الله بخښونکی مهربان دی. د نصاراو د پاره هم اگر کله دومره غټ کفر هم کوي، دومره غټ شرک هم کوي، دومره خطرناک ګناه هم کوي چې توبه یې وباسل، الله مهربان دی. الله رب العالمین د اصحاب الاخدود په حق له فرمایي اصحاب الاخدود هغه کسانو چې کنده جوړ کړي ورونه پکې بل کړ، ایمان والا ته عذاب ورکوي. ایمان والا په دې وجه سيزل چې د ایمان والا دي. سورۃ البروج کې الله فرمایي وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، دوی بد نه ګڼل د ایمان والا ونه، مگر صرف دا خبره بد ګڼل چې هغه ایمان په الله باندې راوړی وو. یعنی دي اصحاب الاخدود د کند والا چې د ایمان والا ته عذاب ورکوي، سيزل په دې وجه سيزل چې د ایمان والا دی په الله ایمان لري. الله دا غینه دا ګیله کوي چې دی ولې توبه ونه ایستا. الله فرمایي چې الله عذاب ورکوي ځکه ورکوي دی توبه ونه ایستا. کچیر دی توبه ایستلې وای الله معاف کول. تمره عظیم رب، دمره زورور رب او څومره مهربان دی چې الله رب العالمین ورته ګوري چې د الله بندگان د ایمان په وجه سوزل کیږي، عذابونه ورکول کیږي. او دا اصحاب الاخدود دا کند والا دا نغرو والا تماشه کوي. بیا هم د الله مهرباني ته ګور. الله فرمای سورۃ البروج کې سورۃ البروج آیت نمبر 10 دی. الله و ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یقینا هغه کسانو چې عذاب تکلیف ورکړي ایمان والا نارینه او ایمان والا او زنانه او ته وسېزل پور باندې ثم لم يتوبوا، بیا توبه ونیستا الله مهلت ورکړي. ثم لم يتوبوا، بیا توبه ونیستا فلهم عذاب جهنم، نو دغه لپاره عذاب د جهنم دی. ولهم عذاب الحریق، دغه لپاره عذاب سوزون کې عذاب دی. څه مطلب کې توبه استلې وای الله رب العالمین معاف کول، الله سمره معافي کول ولا ذات دی. سلف الصالحین به فرمایل
چې وګوري د الله رب العالمین کرم ته، سخات ته، د الله مهرباني ته، د الله شفقت ته، د الله عظمت ته وګوري. قتلوا اولیاءه، د کافرو د الله اولیاء ایمان والا مړ کړه. او هو يدعوهم الى التوبه والمغفره، د الله رب العالمین دعوت ورکړي توبه او مغفرت طرف ته. بلکې الله رب العالمین يروي بندگان خپل د دې خبرې نه چې نا امیدي د رحمت د الله نه مکوي. الله سورۃ الزمر 3 نمبر آیت کې فرمایي: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الله فرمایي چې اے نبی او ازما دې بندگانو ته چې یا عبادي الذين ازما هغه بندگانو اسرفوا على انفسهم تجاوز مکړی دي په خپل ځانونو باندې، ګناهونه مکړی دي. لا تقنطوا من رحمة الله، نو امید کیږي مد الله د رحمتونو. ان الله يغفر الذنوب جميعا، یقینا الله رب العالمین بخي ګناهونه ټول سړی ته هو باسي. الله قبلوي انه هو الغفور الرحيم، یقینا الله رب العالمین الغفور دی، کامل بخون کوي دی، دا مهربان دی. د الله مهرباني ته ګوره چې څومره مهربان دی. الله رب العالمین د توبې دروازه جوړ کړی ده. د ترمذی د مسند احمد بن ماجه حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: فتح الله بابا للتوبه، الله کلا وکساتله د دروازه د توبې لپاره. او مغرب طرف کې ده دا غیب پلنواله مسیره 70 عاما په اندازه د اویا کالو د سفر دی. دومره غټه دروازه په مغرب کې چې د هغه پلنواله د اویا کالو د سفر په اندازه دی. الله نه بندي حتا تطلع الشمس من نحوه، تر صبح چې لر د مغرب د طرف نه نه راخته. کله دا طرف را وخت بیا به بندي. الله دومره غټه دروازه د توبې لپاره کولا او ساتلې ده تر هغه وخت پورې چې لمر د مغرب نه راخي شي. الله رب العالمین څومره مهربان دی. الله رب العالمین موږ ته قرآن او حدیث کې ترغیب راکړي چې توبه وباسي. الله رب العالمین بهانه تلاش کوي، اسباب تلاش کوي. هغه آسان اسباب دي، په ظاهر کې معمولی دي، آسان دي، او توفیق هم الله رب العالمین راکړي چې هغه کارونه نه چې بس یو معمولی دعا ولولي چې په ظاهر کې معمولی دا مطلب چې ډیر آسان ده په ویلو کې، لیکن الله ټول ګناهونه معاف کوي. مثلا یو سړی د روټي وخوړه، خپل خېټه مړه کړه، او به دا دعا ول چې الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. څومره آسان دعا ده، په 15 سکند کې ویل کېږي. نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې روټي وخوړه، خپل خېټه مړه کړه، او دا دعا ولستل غفر له ما تقدم من ذنبه، وربه خمسي د لپاره هغه ګناهونه چې مخکې کړی. یو سړي خپل لباس واغوند، ځانې ښایسته کړ، څومره سړی خوشاله سي په لباس اغوستلو. خدا دعا ول چې الحمدلله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوه. نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې مخکنی ګناهونه به معاف شي. والله سوره مهربان دی. دا مهرباني مزید تذکرہ په ورستنی درس کې وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.